أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. زما د دین اسلام ډیرو قدرمندو عزتمندو مسلمانانو ورونو او ډیرو عفتناکو پاک دامنو خویندو میندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د قرآن کریم د ترجمې او د تفسیر درس دا شروع دی چې د سورة البقرې د 124 آیتونو مبارکو لفظی ترجمه او د هغې تفسیر دا مخکې درسونو کې بیان شوی. نننی زمونږ درس دی د سورة البقرې د 125 نمبر آیت مبارکه نه د 127 نمبر آیت مبارکه پورې. نو د دې آیتونو مبارکو زه اول لفظی ترجمه کوم او د هغې نه بعد بیا زه راځم د دې د تفسیر طرف ته د الله رب العالمین په فضل و کرم او د الله رب العالمین په توفیق باندې. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، الله رب العالمین فرمای او کله چې وګرځاو منګه البیت بیت الله شریف مثابة للناس زید جمع کېدو د خلکو، مثابتن زید ثواب یا زید را جمع کېدو للناس د پاره د خلکو و امنن او زید امن. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، الله وی اویل منگا واتخذوا ونیسی من مقام ابراهیم د مقام ابراهیم نا مصلا زید مانزه د مقام ابراهیم سره خوا کې تاسو منځ کوئ. دای مطلب دی وعهدنا او منگا مضبوط حکم وکو وعهدنا الى ابراهیم علیہ السلام تا اسماعیل علیہ السلام تا ان طهرا دا چې تاسو دواړه پاک ساتئ، ان طهرا دا چې تاسو دواړه پاک ساتئ بیتی زما کور للطائفین د پاره د طواف کوونکو والعاکفین او د پاره د اعتکاف کوونکو د طواف کوونکو اعتکاف کوونکو د پاره والرکع السجود او د پاره د رکوع سجده کوونکو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ کله چې ویل ابراهیم علیہ السلام رب ای زما ربه اجعل وګرځوه هذا بلدن دا زی هذا بلدن دا خار آمنن امن والا ورزق اهله او رزق ورکړه دی اوسیدونکو ته د دې خار چې کوم اوسیدونکي دوی له رزق ورکړه من الثمرات د هر قسمه میوونه من آمن چا چې ایمان راوړی منهم په دوی کې د دوی نه چا چې د دوی نه ایمان راوړی بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ رستنی د آخرت په ورځ. قال نو الله رب العالمین ورته وفرمایل ومن کفر چا چې کفر کړی نو فامتعه قلیلا
نو فیدې به ورکړم هغه ته قلیلا لږه موده ثم اضطره او بیا به مجبورن راکاږم اضطره مجبورن به راکاږم الی عذاب النار عذاب د اور ته وبئس المصیر او ډیر بد ځای د ورتلو دی د راجمع کېدو دی واذ یرفع او یاد که هغه وخت کله چې اوچتول یرفع کله چې اوچتول ابراهیم علیه السلام القواعد بنیادونه مطلب کله چې بنیادونه ایښودل او د بیت الله شریف افتتاح کوله من البیت د بیت الله و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام هم ورسره ربنا نو دواړو ویل ای زمونږ ربه تقبل منا دا زمونږ نه قبول کا انک یقینا انت السمیع اوریدونکی العلیم او پوی الله ته اوریدونکی او پوی ذات نو الله زمونږ دا عمل چې دی نو دا قبول کا دا خو د دې آیتونو مبارکه او لفظي ترجمه وه د ابراهیم علیه السلام تذکره دا شروع ده او مخکې نه د ابراهیم علیه السلام تعارف دام شوی او دلته د ابراهیم علیه السلام دا واقعه ولې راوړه د هغې تذکره منګه کړې وه د 125 125 نمبر آیت مبارکه کې الله رب العالمین د بیت الله عظمت شان بیانی د بیت الله عظمت شان پکې بیانیږي چې دا د ابراهیم علیه السلام د امامت یوه نښه وه او ګوره مخکې الله رب العالمین د ابراهیم علیه السلام تذکره وکړه مخکې الله رب العالمین د ابراهیم علیه السلام تذکره وکړه نو اوس دلته هغه چې کم کور جوړ کړی دی نو اوس د هغې تذکره کوي د بیت الله شریف تذکره کوي چې ابراهیم علیه السلام د هغې بانی دی او د هغې جوړونکی دی او دا د ابراهیم علیه السلام د امامت یوه نښه وه نو ګوره دوی په بیت الله شریف باندې اعتراضونه کول هغه اعتراض به وروستو راشي په دې دویمه سپاره اوله کې الله رب العالمین فرمایي سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وی دا بیوقوفه بزر دی چې ووی چې دا صحابه کرام او د الله پیغمبر څه شي واړول دا هغې قبلې نه چې دوی به د هغې طرف ته سجدې لګولې منځونه به یې کول نو ګوره اعتراض کوي د الله په پیغمبر باندې په صحابه کرامو باندې او په بیت الله باندې او دا خبره به هم کوله چې دا مخکې کوم منځونه کړي نو بس خو لاړل ضایع شو برباد شو الله رب العالمین هلته جواب بیا ورکوي چې وما کان الله لیضیع ایمانکم الله رب العالمین ستاسو منځونه نه دي ضایع کړي نه ضایع کوي نو دلته الله رب العالمین ورله خبرداری ورکوي چې دا خو د ابراهیم علیه السلام د لاس جوړه شوې آبادي ده او دا خو هغه جوړه کړې ده دا بنیادونه یې هغه ایښودي دي او بیا وروسته د هغې نه بعد دا بیت الله شریف تعمیر شوی دی قریشو د پیغمبر علیه السلام د نبوت نه مخکې بیت الله شریف دی تعمیر کړی او د پیغمبر علیه السلام د نبوت نه 15 کاله مخکې پیغمبر علیه السلام چې کله 35 سال عمر ته ورسید خدای څنګه تعمیر کړی دی دا دیوالونه یې وله راوران کړل خو چې کله بنیاد ته ورسېدل نو بنیاد نه چې دوی دا ګټې وکتې نو هغه عجیبه ګټې وې ګول ګول کاڼي او د یو بل سره داسې نښتي وو لکه په میخونو چې چا کلک کړي یا په سیمټو باندې نو چې د یو کس ورته لاندې و چې هغه جبل ور واچاو دې کاڼي ته نو د هغې نه دومره سپینه رڼا راوخته چې ټوله مکې تکه سپینه کړه ویې ځلوله او یې نږدې وه چې دغه کس دا نظر یې سېزلی وی او په دې مکه باندې زلزله راله نو د خلکو ته پته ولګېده چې د دې بنیاد اجازت نشته دی چې موږ دا هم راوکنو نو ګوره دا خو اقا بنیادونه دي چې کم ابراهیم علیه السلام یې ښودي نو دا خو د ابراهیم علیه السلام د لاس جوړه شوې آبادي ده نو تاسو په دې باندې ولې اعتراض کوئ نو دا اعتراض هم بې ځای دی او دویمه دا ده چې د الله رب العالمین فیصله دا وه چې د بیت الله شریف نه به څوک نه منع کوي دا د الله هم فیصله او دا په دنیا کې بین الاقوامي قانونو چې د بیت الله نه به څوک هم نه منع کیږي د دشمنۍ د وجې نه د اختلافاتو د وجې نه او داسې د نورو مسایلو د قومیت د وجې نه به د بیت الله نه څوک نه بندوي دا د ټولو انسانانو یو شان شریک دی او د ټولو پکې حصه ده د ټولو پکې حق دی
نو ګوره یهود چې دي نو دوی بیت الله نه خلک بندوي، اوس هم ترې بندوي که نه، او د بیت المقدس نه چې کومه زموږ زړه کعبه وه د هغې نه خلک نه بندوي. او دغه شانتې د مکې مشرکانو رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه سره 1400 صحابه د حدیبیې په مقام کې را بند کړي و. ګوره بیت الله ته یې نه پرېښودل. نو دا تاسو څومره لوی ظلم کوئ. مخکې د الله رب العالمین د ابراهیم علیه السلام تذکره وکړه، ځکه دې ټولو به ویل چې زمونږ نیکه دی او خپل نسبت بیا هغه ته کا ویل بیا موږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو. نو اوس دلته د بیت الله شان بیانوي. مخکې د ابراهیم علیه السلام لوی شان بیان شو، اوس د بیت الله. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، الله وایي کله چې موږ وګرځاو بیت الله، نو د دې نه مراد کعبه ده. البیت کې الف لام دې ته الف لام عهدي وایي. د الف لامو ډېرې قسمونه دي. یوی الف لام استغراقي، نو که چرته په دې البیت باندې الف لام استغراقي وي نو بیا به د دې نه مراد ټول کورونه وی چې څومره کورونه دي په دنیا کې ټول به ترې مراد وي. خو چونکې دلته الف لام استغراقي نه دي، الف لام عهدي دي، نو الف لام عهدي دې ته وایي چې د دې نه یو خاص کور مراد دی، ټول کورونه ترې نه دي مراد. نو د دې نه هغه خاص کور کم یو دی، هغه کعبه ده. او بیا د دې نه مراد ټول حرم دی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، د دې نه مراد بیا ټول حرم دی، غیر چاپیره چې څومره د حرم هغه حدود دي. ځکه د امن صفت چې دی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، مثابةً زید را جمع کېدو د خلکو، زید ثواب، و امنا او زید امن. نو ګوره امن صرف په کعبه کې پسې خاص نه دی، څنګه چې په کعبه کې امن دی نو دقه شانتې په دې ټول حرم کې امن دی. امن دی له الله رب العالمین دا امن ورکړی دی، او دا امن صرف د انسانانو پورې محدود نه دی، بلکې حیوانات چې دي نو هغوی ته هم دا امن حاصل دی. په دغه ځای کې به حیوانات دا به نه وجني، په دغه ځای کې به بوټي نه کټ کې، د بوټو کټ کول دام پکې منع دي، د حیواناتو وجل هم پکې منع دي. او دغه رنګې د انسان خو بیا ډېره غټه خبره ده چې انسان پکې دا خو د حرم بې عزتي ده چې څوک دغلته بوټي کټ کوي او یا په دغه ځای کې نور حیوانات وجني، ښکار پکې کوي، او یا انسانان وجني او هغوی ته نقصان ورکوي. نو دا د حرم بې عزتي ده وکړه. ولې الله ورله د عزت ورکړی چې دغلته به هر یو څیز په امن کې، دا امن پکې ټولو ته شامل دی. او په دې کې علامه قرطبي رحمه الله بیا دام وایي چې دې ځای کې دومره امن دی که چرته سپی پکې په یو داسې څیز باندې حمله چې عام طور د هغه ښکار کوي، خو په حرم شریف کې پې حمله نشي کولی، نو الله رب العالمین هغه هم بند کړي دي. نو دومره د امن والا ښار یې ګرځولی دی. مثابة للناس، د مثابة یوه معنی د زید را جمع کېدو د خلکو، او دویمه معنی د ثواب زید هم ویلی کېږي، او درېیمه معنی ده زید واپس کېدو د خلکو. نو درې معنی موږ وکړي د مثابة. یوه معنی دا ده چې زید را جمع کېدو د خلکو، دویمه معنی دا ده چې د ثواب ځای. نو موږ ګرځولی دی بیت الله او کعبه. مثابة للناس، زید را جمع کېدو د خلکو، دا یوه معنی شو. او موږ ګرځولی دی بیت الله شریف کعبه، زید ثواب، دا دویمه معنی شو. دریم نمبر، او موږ ګرځولی دی بیت الله مثابة، زید واپس کېدو د خلکو، دا درې معناګانې شو. دا مثابة د صاب یصوبو نه دی، ثاب یثوبو سا سره د دې نه اخیستی شوی دی، په معنا د رجوع باندې راځي. او مثابة کې چې دا کومه تا ده نو دا د مبالغې دپاره راځي. په عربۍ کې چې دا کومه ګول تا راځي د دې ګڼ اقسام دي، یو پکې تا د مبالغې ده. نو مثابة زید ثواب یا زید را جمع کېدو د خلکو یا زید واپسوي د خلکو. نو ځکه چې یو ځل څوک حج یا عمرې له لاړ شي نو د هغه بار بار خواهش کېږي او زړه یې پرې نه مړېږي. الله رب العالمین په بار بار تلو باندې حکم هم کړی دی. و امنن، او امنن په معنا د مأمن سره، یعنی زید امن. امنن په معنا د مأمن باندې د زید امن د ضرب صیغه شوه. الله رب العالمین فرمایي اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم.
اولم یرو آیا دا خلق نه ګوري انا جعلنا حرما آمنا چې موږ حرم ګرځولی دی د امن نه ډک یاره دا چې کله څوک هم تاسو کې تلي که نه نو هغه ته به اندازه شوي چې حرم شریف ته ورشي په لکونو خلک په لکونو خو ته به 2 کسان ونه وینې چې د هغوی جګړه دا جګړه نه په بیت الله کې وکړه او نه چېرته په هوټل کې وکړه چې 2 لاس اچولي او په یو بل یې راباندې کړي او ته ورشي هلته خلاصی وکړي یا خلک را جمع شي او خلاصی کوي نه بلکې په دې حرم شریف کې موږ په خپله باندې لیدلي چې په ویلچیر کې یو معذوره کس یا مشر روان کړی دی او د مخکې کس خپه پې لګېدلې ده ګڼئ او خپې یې نیشوې ده او هغه کس را وګرځي دی کم کس چې دا ویلچیر روان کړی دی هغه ته وایي خیر خیر معاف معاف او دی هم ورته د ماپۍ چغې وایي زړه کې یو درد دی د یو بل څه همدردي ده یو مینه ده یو محبت دی د حرم شریف ته چې څومره خلک راغلي په لکونو روپۍ لګولي دلته راغلی دی نو دا ټول اولیاء الله دي د الله دوستان دي پیسې هم لګولي دي او دغلته راغلي دي نو په دې عبادت کې دوی یو شوق او یو مینه او یو محبت دا هم پکې کوي ډېر یو محبت ساتي نو ډېر د امن ځای دی د ماشومانو څه پکې یو مینه او یو محبت د زنانو چلته څومره خیال ساتلی کېږي د زنانو دپاره یو د امن ځای دی د امن د مشرانو چې پکې کم خیال ساتلی کېږي د یو بل سره چې پکې را خلک کم څه همدردي کوي او دغلته یو نیکي ډېره اوچته ده ځکه چې د بیت الله ته څوک هم لاړ یو مونځ په 1 لاک باندې شو 1 لاک دا توافونه چې دی کوي دا تهجد زه وایم چې صرف د ساري منځو کې دا 15 وخته منځ یې وکړو 15 لاکه منځونه شو نو 15 لاکه منځونه ته په ټول ژوند کې چېرته کولی شي نو دې ته به نه ګورئ چې زما 1 لاک روپۍ ولګېدې او 2 مې ولګېدې او 3 مې ولګېدې نه لکونو ته مه ګوره چې کروڑ روپۍ دې لګولي په عمره باندې کروڑ او در سره نو دغه ډېرې نه دي چې ګنې تا تاوان وکړو بیا دې هم ګټه کړې ده او دغه ځای کې بیا حجر اسود له ورشي نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پې خوله ایښې ده په خپلو لاسو مبارکو یې اوچت کړی او دغلته یې ایښودی دی او ته ورشي او پاکاڼي لاس هم کېدی او په هغې باندې خوله هم کېدی او دا مخ او دا ګیره پکې داسې راکاږي نو دا څومره غټه خبره ده دغه شانتې په دغه حتویم کې او په دې مطاب کې چې ته ګرځې خپې بلخپې روانې دلته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګرځېدلی دغه بیت الله د دیوالونو سره ته لاس ولګې نو که په دې باندې ستا پیسې ولګېدې نو د دغې خو څه قیمت نشته دا خو اوس هم ډېرې ارزانې دي او ډېرې اسانې دي خو ډېر خلک د دې نه محروموي دلته په کویدن کې په لکونو روپۍ لګوي د ماشوم په سنت کې په لکونو روپۍ لګوي په پروګرامونو باندې په لکونو روپۍ لګوي خو د عمرې له په کلونو کلونو باندې نه ځي چې یو پیره څوک لاړ شي بیا د زړه دومره خواهی شي دومره او بیا غار حرا ته ورشي او غار ثور ته لاړ شي او دغلته نور ګڼ مقامات دي هغې ته ورشي او بیا راشي مدینې ته نو په مدینه کې بیا د احد میدان دی او د بدر میدان لږ لرې دی خو هلته لاړ شي د خندق هغه مقام ته ورشي هغه میدان ته هغه مسجد فتح ته وګورئ چې پیغمبر علیه السلام پکې دعاګانې غوښتې او د حمزه رضی الله عنه قبرونو له ورشي د صحابو په مقبره کې وګرځي داسې لوی او عجیب غونته کې د سړي ایمان ورسره تازه شي په مسجد نبوي کې منځونه وکړي د اصحاب صفه چې د موږ د قرآن او حدیث بیان او زموږ اولني استادان په دغه ډبه باندې ناسوخه او د الله د پیغمبر نه به زده کړه کوله او تم ورشي هغه ډبه باندې کښېني هغه ځای ته ورشي هغه مدرسه کې لږ ساعت کښېني چې دا زموږ د اسلافو زموږ د صحابو د مشرانو مدرسه وه او بیا ورشي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته سلام وکړي نو دا څومره لوی سعادت ته حاصل کو او بیا غیر چاپیره دغلته ډېر مقامات دي چې هغې کې د الله د پیغمبر د هغې سره یو نسبت راغلی دی او ته ورشي نو د پیغمبر علیه السلام چې د کوم څیز سره نسبت راغلی او ته هم هغې له ورشي نو دا د برکت د هغې نه برکت حاصلیږي لکه د پیغمبر علیه السلام شړۍ شوه یو صحابي اغستې را صادر شو چوغه شوه ویخته شو پیزار شو دې ټولو کې الله رب العالمین برکت ایښودی مقصد مې دا دی چې دغه الله د امن ښار ګرځولی دی یو امن دی پکې یو خوشحالي ده پکې یو سکون دی پکې که چا د پلار قاتل هم دغلته لاندې کو نو څه ورته نه وی د حرم د عزت دا به د مشرکانو ورته څه نه ویل د حرم د عزت د وجې نه
سورة آل عمران کې راځي الله رب العالمین فرمای ومن دخله کان آمنا او څوک هم چې د حرم شریف ته ورننوت او ور داخل شو نو دی په امن کې شو بهرحال الله رب العالمین دې موږ او تاسو بار بار بوزي بار دا چې څوک یو پرې تللی یو بیا راشي بیا سې خوبونه ییني اسمې کله نه برابرېږي نو هسې خوبونه ییني نو موږ خو د الله نه سوال کوو او دغلته چې کومې دعاګانې وغواړي الله یې قبلی ما خپله دا د تجربې نه دا خبره ده اگر چې دعاګانې بعضې الله رب العالمین آخرت له د انسان وساتي او د انسان چې د قیامت په ورځ هلته خپلې دعاګانې ویني وی دی به ووایي چې الله په دنیا کې مې یوه دعا هم نه وی قبوله شوې او ټولې دلته جمع شوې وې دا هلته جمع کېدل ډېر قیمتي دي او بعضې داسې چې هغه وروستو الله رب العالمین قبولي کړي څه وخت پس او بعضې داسې چې آینده کې یو مصیبت را رواني د دعاګانې کړي نو الله پې هغه مصیبت لري کړي د چې څه غوښتلي هغې کې دومره فایده نه وي خو د هغه مصیبت نه بچ کېدل ضروري نو دا د الله رحم دی او بعضې پورې هم قبولي شي نو موږ همالته خپلې یو 3-4 دعاګانې ما کړې وې او چې رالمه نو ما په خپلو سترګو داسې د نور په شان ولیدې چې هغه الله قبول کړی و کارونه الله وکړل اگر چې هغه یو کار خو پکې داسې و چې داسې ناامیدي وتې چې دا باډولونه شي خو الله رب العالمین یې کوي نو دعاګانې پکې الله رب العالمین قبلی دا پکې یو ډېره اوچته خبره ده نو هلته موږ دعاګانې کړې وې چې الله موږ د حرم شریف ته بار راوله او زموږ یو شیخ دی شیخ القرآن والحدیث مولانا صفی الله صاحب زموږ د احادیث استاذ او زموږ یې ښه تربیت کړی دی نو هغه یوه موږ ته یو ورځ وایي په درس کې چې مالته یو څو دعاګانې کړې وې وایي هغه قبولې شوي دي نو هغه دعاګانې موږ هم کړې وې وایي یو دعا پکې دا وه چې الله د زړه نه مې کینه لرې کا حسد دې لرې کا بغض دې لرې کا نو دا کینه او حسد او بغض چې د چا زړه کې راشي دا ډېر خطرناک شی دی خاص کر د مذهبي چې کوم تنظیمونه دي د خپل مسلک او د خپلې پارټۍ عالم او ملا د هغې خوښي خو د بلې هغې بدي شي ولې حسد کوي که نه زموږ الحمدلله هر یو خوښي که هغه جمعیت علما کې دی او که هغه جماعت اسلامي کې دی او که هغه اشاعت التوحید و سنه کې دی که هغه اهل حدیثو کې دی او که هغه په بل کې دی خو چې حق پرست دی او د حق خبرې کوي یو خو هغه چې بدعات او رسومات او علماء سوء کې یا که پرچا کې هغه هم بدي شي د الله دپاره او دا نور چې د هر چا سره تعلق او حق پرسته سړی تقوای پکې اخلاصي پکې نو په هغه سره هم د زړه مینه او محبت یا چې هر چا کې او الله دې دغه شان دا جاري وساتي بهرحال دغه ځای کې الله رب العالمین دعاګانې قبلی نو موږ هلته هم دعا کړې او د الله نه هم ډېر امید دی چې انشاءالله الله به بیا هم بوزي او تاسو هم راته دعاګانې کوئ الله رب العالمین دې موږ له بار د حرم زیارت دا نصیب کړي او دا به وروستو راشي دا خو د ابراهیم علیه السلام دعا وه چې تهوي الیهم چې الله د خلکو د زړونه داسې وګرځوه چې دې طرف ته شوق کیږي شوق نو بهرحال د بیت الله شریف یو خپل برکت دی او خلک هم ورته راجمع کیږي مثابة للناس د ټولې دنیا مسلمانان دغلته راجمع تور به پکې ویني تک سپین به پکې ویني او داسې خړ به پکې ویني چیت او دنګ به پکې ویني او داسې نرم او سخت به پکې ویني هر قسمه مسلمانان هلته راجمع شوي نو مثابة للناس او زه د ثواب هم دی په بل په کوم ځای کې یو مونځ په یو لاک باندې دی او په دې روژه کې خو بیا یو او یو ته رسېدلی او د جمع سره یو په 15 نو دا څه د کروڑونو خبرې دي نو الله رب العالمین دې پکې زمونږ عیسی وکړي واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی الله رب العالمین ته د ابراهیم علیه السلام خدمت او په امتحاناتو کې پاس کېدل دا ورته دومره خوښ شو چې انسانانو ته حکم وکړو چې ابراهیم علیه السلام په دې کم کاڼي باندې ولاړو ابراهیم علیه السلام چې بیت الله شریف جوړاوه او دیوالونه لږ اوچت شو دا بیت الله خو ډېر اوچت دی دا دیوالونه ډېر دنګ دي نو هغې ته بیا نه رسېدو نو یو کاڼی و څه عجیبه د الله قدرت و چې په هغې به ودرېدو نو دا کاڼی به ورسه اوچت شو اوچت به لاړ نو ده به بره دیوال کو بره دیوال سر ته به یې رسولی و نو دغه کاڼی بیا ابراهیم علیه السلام راواغستو او د دې بیت الله شریف دیوال ته ودراو چې کله بیت الله پوره شو خو بیا د عمر د پیغمبر علیه السلام په دور کې هم دا دغه شان پروت و دې له چا ګوتې نه وروړی چې کله د عمر رضی الله عنه دور خلافت راغی نو په دې مکه کې یو سیلاب راغلی او د هغه سیلاب د وجې نه دا کاڼی هم پکې رغښتی و نو عمر رضی الله عنه راواغستو دا اوس چې په کوم ځای کې پروت دی دقه ځای کې کېښودو الله رب العالمین ته د ابراهیم علیه السلام په امتحاناتو کې پاس کېدل دومره خوښ شو چې
د دغه کاڼي په دې خوا کې د مونځ حکم وکړو الله رب العالمین واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی او په دې کې وایي دې ته اشاره ده چې تاسو د خپل نیکه په نقش قدم باندې روان شئ چې هغه موحد سړی او نو شرک پرېږدئ که نه توحید طرف ته راشي. بهرحال په دې کې بیا یو څو تفسیره دي. یو تفسیر پکې دا دی دا کاڼی په شیشه کې اوس بند دی او دغلته پروت دی ټول خلک ورځي ګوري او په دې کې چې دا کم د خپې دا نښه ده او قدم دی نو دا د ابراهیم علیه السلام د خپې هغه نښه په دې کې جوړه شوې ده. د دې نه معلومیږي چې ذکر خو دغه مقام دی خو د احادیثو نه معلومیږي چې ټول حرم ته مراد دی. نو ته چې بیا د طواف نه وروسته 2 رکعته مونځ کې نو که رش نه و خو د مقام ابراهیم په خوا کې وکړه خو که هلته ډېر زیات رش و هلته رشي هلته چېرته ځئ نو بیا دې خوا یو طرف کې وکړه ټول حرم کې ته دغه 2 رکعته مونځ بیا کولی شي. او موږ چې په کم کال تلي نو د زمزم په دې کوهي کې کار کېدو نو ډېر کم کسان د عمرې والا به یې پرېښودل دننه مطاب ته نور به نه نو ډېر کم خلک به نو د یو پیره مې طواف کاو نو په اولني چکر کې هم حجر اسود ما ښکل کو په دویم کې بیا په دریم کې بیا خو ټیم به پکې ډېر لګېدو نو په هغه نورو کې بیا ورنرلم خو ښه د زړه د ارمان هم پکې خپل پوره کړو او د دغه مقام ابراهیم سره هم 2 رکعته مونځ هم وکړو ځکه چې رش نه ډېر کم خلک به نږدې به تاوېدل نو طوافونه به یې کول. نو د دې نه مراد ټول حرم دی دا 2 رکعته تر ځای کې کولی شي. بعضې ملګري هلته لاړ شي ډېر پریشانئ او هر ځای کې هغوی ته پریشانۍ راځي نو علم یو ښه رڼا ده چې د چا سره نو دې پریشانو نه به بچي. یو ملګري رابطه وکړه ویل دا خو د مقام ابراهیم څه ډېر رش دی دا 2 رکعته به چېرته کوو چېرته دا آیت یې مخې ته شوی نو مال ټول حرم کې کولی شي. دومره خوشحاله شو ویل دا خو ډېره اساني ده. دویم تفسیر په دې کې دا دی چې مقام مفرد مضاف دی او مراد د دې نه عموم د مقاماتو د ابراهیم علیه السلام دی. مقام ابراهیم نو دا مقام مضاف دی او دا مفرد دی خو د دې نه مراد عموم د مقاماتو د ابراهیم علیه السلام دی. یعنی ابراهیم علیه السلام چې د حج ارکان ادا کول او کم ځایونو ته هغه تللی دی نو هغه ټول ته مراد دي لکه مطاف کې طواف کړی ټول مطاف هم پکې راغی. مسعی دا سعی چې د صفا مروه پکې کېږي ته مسعی وایي ځای د سعی د صفا مروه دغه ځای هم ته مراد دی وایي دلته هم کولی شي. عرفات ته ابراهیم علیه السلام تلی نو عرفات هم مقام ابراهیم شو ځکه هلته هم ابراهیم علیه السلام تلی. مزدلفې ته تلی دی نو دغه مقام ابراهیم شو. منا ته ابراهیم علیه السلام تلی دی په حج کې د حج داسې خو ابراهیم علیه السلام په ډېرو ځینو کې ګرځېدلی خو د حج د ارکان چې کومو ځینو کې ادا کړي دي منا ته تلی دی نو دغه ټول چې کم دی نو دا ټول مقام کې رالل او مصلی نه مراد ځای د عبادتي. دا توجیه کړې ده ابن عباس رضی الله عنه او د ابن عباس رضی الله عنه دا توجیه دا حافظ ابن کثیر رحمه الله نقل کړې ده. بهرحال دا کاڼی نو اول خو د بیت الله سره جوخ پروتو د دیوال سره لګېدلی عمر رضی الله عنه په دور کې دا بیا را دې خوا شوی دی نو دا 2 تفسیره پکې ته یاد کړه. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وعهدنا په دې ځای کې الله رب العالمین په هغه مشرکانو باندې رد کوي چې هغوی د بوتانو عبادت کاو د بوتانو عبادت کوي نو په هغوی باندې رد دی. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل چې دا کور خو ابراهیم علیه السلام صرف د الله رب العالمین د بندګۍ دپاره جوړ کړی او د عهد په صله کې چې کله اله راشي نو په معنا د وصیت سره یعنی منګه وصیت او مضبوط او وصیت ویلی کېږي مضبوط حکم ته یو نصیحتي چې خلک په ژوند باندې چاته څه وایي چې داسې وکړه او داسې وکړه او داسې وکړه دې ته نصیحت وایي په ژوند. او یو دی وصیت هغه چې یو کس مړ کېږي او د مرګ نه مخکې څه خبرې چاته وکړي نو دې ته وصیت وایي. نو دا په ژوند چې چاته څه خبرې وکړي دې کې بدلون راتلی شي چې بله ورځ ورته ووایي چې داسې داسې مه کوه نو دې کې بدلون راتلی شي نو دغه دومره مضبوط نه او دا د مرګ نه مخکې چې وکړي او بیا مړ شي نو خبرې په ځای پاتې شي بیا نه بدلیږي نو دغې ته مضبوط حکم وایي. نو وصوینا وغیره الفاظ چې کله راځي په قرآن کې وصیت نو دا مضبوط حکم به دې معنا کوي. د عهد په صله کې چې کله اله راشي نو دا په معنا د وصیت باندې او وصیت ویلی کېږي مضبوط حکم ته. نو الله رب العالمین وایي چې موږ مضبوط حکم کړی او ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ته
چې د بیت الله صفایي به کوئ او د شرک نه بیا پاک ساتئ. د بیت الله صفایي د شرک نه بیا پاک ساتئ. ان طهر بیتیه، د طهارت نه مراد ظاهري او باطني دواړه قسمه طهارت دی. ښه دی کې لږ ذهن وسیع ساتئ. حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، روایت دی د عایشه رضی الله عنها نه، وی امر رسول الله صلی الله علیه وسلم ببناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب فی الدور. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی د جوړولو د جوماتونو په دور. دور ویلی کیږي محلو ته. په دې محلو کې تاسو جوماتونه جوړ کئ، خو اسې جومات به نه جوړوئ. تنظف وتطیب، دا جومات چې کم تاسو جوړوئ نو دا به تاسو پاک ساتئ او خوشبودار به ساتئ، ښایسته به ساتئ. طیب معنا چې خوشبوداري، مزیداري. او تنظف نظافت، چې هر څه پکې په ترتیب. ګوره یو طهارت دی، یو نظافت دی او یو طیب ټکی دی. نو طهارت دی ته وایي چې ګندګۍ ترې لرې که، وینځې، جاروی کا، صفای کا، دا طهارت شو، ګندګۍ چې پکې نه. او نظافت دی ته وایي چې پوړونه پکې سم سم خوارئ، قرآن مجیدونه او رحیلونه پکې سم سم پراته وي، المارۍ یې بند دي، او داسې هر یو څیز چې په صحیح صحیح په خپل خپل ځای باندې پروت وي، په طریقه او په قطار دې ته نظافت وایي. او طیب معنی چې مزیداري، ښایسته، خوشبوداري، چې ورننه وځي اوړه پکې خوشحاله شي. نو د بیت الله شریف طهارت هم شته، نظافت هم شته، او دغه رنګې طیب او دومره ښایسته عود او خوشبویان یې پکې. زموږ د جوماتونو کې خلک د خوشبویانو خیال نه ساتي. نو د خوشبویانو دا ګرباتۍ دي، دا هم خوشبو ده، خو د عود چې کله راوړی شي او د دې لپاره هغه خپل څیز یو څو چې ورکړي او دا په جومات کې یو ښایسته لوګی د عودو شروع شي. نو یاد ساتئ که تاسو د الله کورونه ښایسته کړل، الله به ستاسو کورونه ښایسته کړي. او که تاسو د الله کورونو کې خوشبویانې وکړئ نو الله به ستاسو کورونه خوشبودار کړي. نو د الله د کور خیال ساتئ او په دې آیت باندې عمل وکئ. هسې هم د روژه ده نو بس جوماتونو ته لاړ شئ، صفایانې وکړئ، خوشبوګانې ولېږئ، اولته خوشبویانې پکې وکئ. نو دا خو هغه معنوي خوشبو ته مراد ده. مساجد جوړ کئ او تاسو یې پاک وساتئ. نو دا پاک ساتل د څه نه دي؟ د کفر او د شرک او د ګناهونو نه پاک وساتئ. په جومات کې شرک نه وي، ولې په دې مسجد حرام کې بوتان نه وي ښودي د مشرکانو. دغه رنګې زمونږ جوماتونه دي، په هغې کې مکثر ګوره شرک شروع وي. نو د شرک او د ګناهونو نه پاک وساتئ. کفر پکې مه کوئ، شرک پکې مه کوئ، ګناهونه پکې مه کوئ. نو ان طهر بیتیه دا معنا شو. علامه قاسمی رحمه الله وی او اخلصاه للطائفین وما بعده لئلا یغشاه غیرهم. یعنی دا کور صرف او صرف د طواف کوونکو وغیره د پاره صفا کوي او خالص یې کوي، او د دې نه علاوه پکې مشرکان او کافران مه پرېږدئ. او اخلصاه للطائفین وما بعده، د طواف کوونکو د پاره دا کور تاسو څه کوئ؟ صفا کوئ او خالص کوئ. لئلا یغشاه غیرهم، چې دې نه علاوه نور څوک پکې مه پرېږدئ چې رنه ورته رانشي. نو دې نه آیت نه دلیل نیولی دی علماو چې طواف څوک کوي نو په پاکۍ سره به یې کوي. لکه حدیث کې راغلي الطواف بالبیت صلاتن، طواف د بیت الله نه دا مونځ دی، ته مونځ ویلی شوی. بیتیه، الله تعالی د خپل کور نسبت ځان ته وکړو. یو دا دی چې دا دواړه پیغمبران دي، نو چې ښه کوشش پکې وکړي، ځکه دا خو د الله کور دی که نه. خلک وایي جوماتونه دا د الله کورونه دي، نو څومره خیال پکې ساتي. نو چې ښه کوشش پکې وکړي. دویم دې ته نسبت تشریفي وایي، دې له الله یو شرافت ورکو دی کور له، نو ځان ته نسبت کړی دی. او درېیمه دا ده چې د بندګانو د زړونو توجه دې طرف ته پیدا شي، د بندګانو د زړونو تهوی الیهم، الله چې شوق پیدا شي د خلکو دې طرف ته. نو دا د بیت الله بس داسې یو ځای دی چې که یو کس ډېر هم ګناهګار دی، خو دا یو تمنا یو ارمان یو شوق چې یاره زه بیت الله ته لاړ شم. والعاکفین والرکع السجود، دلته درې قسمه عبادتونه ذکر شو، یو طواف، دویم اعتکاف او دریم رکوع او سجده.
نو تلاوت او نور اسکار او دعاګانې هم پکې خلک کوي، تلاوتونه هم پکې کوي، بلکې په حرم کې اسې کېناستل هم ثواب دی چې سړی ناسي او د بیت الله ته تش ګوري، بس دا د ثواب دی، د کتلو کې ورته هم ثواب دی. نو دې کې چې دا کم طواف دی نو دا په بیت الله پسې خاص دی، دا په نورو ځینو کې نه کېږي. البته اعتکاف په هر یو جومات کې کېږي او منځونه ته بیا د جومات نه بهر هم کولی شي، په کور کې هم کېږي او په هر ځای کې مونځ کېږي. نو په مونځ کې عموم ډېر دی، په رکوع سجده کې، او په اعتکاف کې بیا عموم لږ کم دی د دې نه، ځکه صرف جوماتونو پسې خاص دی، د جومات نه بار اعتکاف بیا نه کېږي. او بل طواف دی نو خو بالکل خاص دی، تخصیص دی د هغې د بیت الله سره. نو طواف د بیت الله نه علاوه په بل ځای کې نه کېږي او کولی هم څوک نشي. نو د دې نه علاوه ته به طواف صرف په بیت الله کې کوې، په زیارتونو کې به طوافونه نه کوې، د قبرونو نه به طوافونه نه کوې. بس د بیت الله نه علاوه په یو ځای کې هم طواف نشته، او چې څوک یې کوي نو پوه شه چې په ګمراهۍ کې مبتلا دی، په بدعاتو کې مبتلا دی، په شرکیاتو کې مبتلا دی. نو طواف ګوره خصوصیت د بیت الله دی، د قبرونو نه طوافونه نشته، د زیارتونو نه نشته، دغه رنګې د پیر او د دغه نه طوافونه نشته. او اعتکاف چې څوک کوي نو دا به په جومات کې کوي، دا چلی ایستل څلوېښت ورځې یو ځای بل ځای کې، او دا اعتکافونه د جومات نه علاوه په نورو ځینو کې کول دا هم نشته. والرکع السجود، دا والرکع السجود دا جمع د راکع او د ساجد ده، مراد تی مونځ کوونکي دي، او دا دواړه د مونځ هغه اهم ارکان دي او اهم اعمال دي. نو په دې وجه دا راوړل او دا یې خاص کړل. په آیت نمبر 126 کې په دې آیت مبارکه کې د مکې اوسیدونکو خلکو دپاره 3 دعاګانې ذکر دي. یوه دعا پکې دا ده، او دا دعاګانې د کعبې د جوړېدو نه مخکې ابراهیم علیه السلام کړې وې. اولنۍ دعا پکې دا ده چې الله د دې ځای نه خاریه جوړه کړه، دا خو شړ ځای دی، بانډه ده، هېڅوک نه و، نه پکې اوبه وې، نه پکې څوک انسانانو، نه پکې ځناور حیوانات په نظر راتلل، چې کوم ځای کې اوبه نه وي هلته دا څیزونه هم نه. او د خلکو ورسره محبت پیدا که، خاریت یې جوړه که او الله د خلکو ورسره محبت پیدا که. او دویمه دعا ابراهیم علیه السلام کړې ده چې الله د امن خارې وګرځوه. نو دغلته غلاګانې نشته، دغلته لوټ مار نشته، په دغه ځای کې قحط نه راځي، په دغه ځای کې زلزلې نه راځي، په دغه ځای کې خصب نه راځي چې ځمکه وشلیږي او انسانان او آبادۍ راکایي. نو وغیره دغه شانتې نور، لکه مخکې ما د امام قرطبي رحمه الله حواله پیش کړه، هغه وایي چې یو سپی پکې په ښکار باندې حمله نشي کولی تر څو چې د حرم نه بار وتلی نه وي، ښکار کول په دې کې منع دي. نو دا ډېر د امن ځای دی، مخکې ما په دې باندې خبره وکړه. درېیمه دعا پکې ابراهیم علیه السلام غوښتې وه چې الله د رزق پراخي او بندوبست پکې د خلکو له وکړه. نو سورې عنکبوت کې به راشي یجبا الیه ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، دې ته راښکلی کېږي، راوړلی کېږي میوې د هر یو قسم، هر قسمه میوې، الله وایي دا رزق دی زموږ د طرف نه. نو په دې ځای کې ورته زه خپله یو خبره وکړم. موږ چې کله د مدینې نه واپس د مکې ته رالو نو ما په دې زړه کې وویل چې د ابراهیم علیه السلام خو دلته د رزق دعا کړې ده، او قرآن کې الله فرمایي چې یجبا الیه ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، دې ته هر قسمه میوې راښکلی کېږي او راوړلی کېږي ورته. نو دا مې سړک کې رالل، په هغه بس کې ناست ولو کوشوي نو خو د مکې ته د ښار ته رادن نه شو. په زړه کې مې دا رالل چې زموږ په دې علاقو کې اکثر دا جرنیټرې لګېدلي او دا د ګنو نه جوس وباسي، په دې باندې دا ګنې پکې ورکړي او د هغې نه شربت وباسي. نو ما ویل چې دغه شربتونه خو داسې لواري غونته کې څیزونه جوړ دي، علاقایي غونته کې شربت دی، مال دا به دلته نه وي. چې ومې کتل نو بار یو دوکان کې ومقه مشین لګېدلی وه جرنیټر والا او ګني ورسره و، او هغه د ګنو جوس یې ایستل. یاره سوچ مې وکړو په دې اړه کې مال قرآن دی او بس دا د الله کلام دی او دا څه چې دي نو دا بالکل رښتیا دي. دې کې د ذرې برابر که ته پوهېږې په یو څیز او که نه پوهېږې، که ته یو شی ووینې او که نه ووینې، خو د حرم کې هغه شته دی، هر قسمه میوې پکې شته، بې موسمه میوې پکې شته، او ښې وسیع او ډېرې دي پکې، په دې لکونو خلکو ته الله رسوي. نو ای رب اوس ابراهیم علیه السلام دعا کوي، ابراهیم علیه السلام دعا کوي، نو رب ټکی راوړو. نو ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. دا ربنا دا پکې ډېر ډېر راوړي.
رب اجعل هذا بلدا آمنا. او تاسو وګورئ نو د رب دا ټکی قرآن کې چې کوم ځای کې دعاګانې دي نو د رب دا ټکی پکې راځي نو دا استعمالي. نو بعضې علما دې ته اسم اعظم هم ویلی دی او په دې کې خپلې عاجزۍ طرف ته اشاره ده. هذا بلدا په سوره ابراهیم کې البلد معرفه راغلی ده او دلته بلدن نکره راغلی ده. مطلب دا دی چې دواړه دعاګانې په مختلفو اوقاتو کې شوي دي او اوله دعا کې تصور د دې ښار نه و نو ځکه یې نکره راوړه او دویمه دعا کې بیا د اوسېدو نه وروسته وه نو چې د اوسېدو نه وروسته یې دویمه دعا کړې ده نو تصور د دې ښار پکې و نو البلد یې راوړو. الف لام عهدي دي معرفه شوه. ټول ښارونه ترې نه دي مراد بلکې صرف دا مکه ته مراد ده. البته علامه قاسمي رحمه الله پکې یو بله خبره کوي. هغه وایي چې دا دواړه دعاګانې په یو وخت کې وي او په دې کې تعبیر د تفنن شوی دی او دې ته علم بلاغت کې احتباک وایي. اصل عبارت دا دی چې اجعل هذا البلد بلدا آمنا، اجعل هذا البلد بلدا آمنا، یعنی دو جملې او د هغې یوه یوه حذف شي او د دویمې جملې د قرینې د وجې نه چې دا په کلام کې جامعیت او بلاغت د هغې یو نښی او جامعیت او بلاغت پکې پیدا کوي نو دې ته احتباک وایي په علم بلاغت کې نو دا پکې شوی دی. برحال دا خو یو علمي نکته ده که زموږ عام اورېدونکي پرې نه پوهې شوي نو خیر دی بلکې ته ووایې چې دا دعا ابراهیم علیه السلام چې اول کوله نو هغه مکه نه پیژانده نو بلدن یې نکره راوړو. دویمه دعا یې د مکې د اوسېدو نه وروستو کړې وه نو بیا یې مکه پیژندلې وه نو بیا یې البلد راوړو چې خصوصي دغه مکه ته مراد ده. دا د بنو جرهم قبیلې د آبادېدو نه یو لوی ښار ګرځېدلی او اول ورته هغوی راغلي وو. د دې تذکره موږ سیرت کې کړې وه. من آمن منهم بالله والیوم الاخر. اوس دلته ابراهیم علیه السلام تخصیص د مؤمنانو وکړو او د ابراهیم علیه السلام هغه ادب په ذهن کې و چې لا ینال عهد الظالمین. الله ته وایي قال ومن ذریتی، الله زما په اولاد کې به هم ته امامت او نبوت ورکې. الله رب العالمین ورته وفرمایل چې ظالمانو ته زما دا وعده نه ده شامله. نو دلته ابراهیم علیه السلام چې دا دعا غواړي نو په دې کې صرف نو دا دعا ول الله قبوله نه کړه او په دې کې یو لوی حکمت و که چېرته دا دعا ول الله قبوله کړې وی نو بیا به دا مکه د ایمان د معلومېدو یو ترمامیټر و. بس چې څوک راتلی نو که دلته ورته رزق میلاوېدی خو بس دا به مؤمن وی او که رزق ورته نه میلاوېدی نو به دا بیا کافر وی او یا به منافق وی نو د ایمان او د کفر پته به لګېدی نو بیا خو امتحان ختمېدو او دنیا خو دارالامتحان دی. قال نو الله رب العالمین ورته وفرمایل ومن کفر فامتعه قلیلا، یعنی کافر صرف دنیاوي فایدې اخلي آخرت کې ورله ټکانه جهنم دی نو قلیلا یې ځکه راوړو دنیا کې لږې فایدې علي او په دې باندې خو بیا موږ چېرته خبره وکړو دا ټیم اوس زموږ په ختمېدو دی او ډېر کم دی چې الله رب العالمین په نیز باندې دا دنیا چې ده نو د ماشي برابر قدر و قیمت هم نشته. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة من ماء. که د دنیا د دې ټولې دنیا دا قدر و قیمت د الله په نیز باندې د ماشي د وزر عمره وی نو کافر له بیا یو څاڅکې اوبه هم نه وی ورکړی خو دا الله ته د ماشي د وزر نه هم سپکه ده نو کافرو له سمه ډېره ورکړې ده او مؤمنانو له به د سره ورکړې نه وی خو دا ځکه یې ورله ورکړې دا څه ناسه چې هسې نه دوی کافر نشي د دنیا د وجې نه. ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. سورة زخرف کې الله رب العالمین وی که دا یره نه وی چې دا خلک به ټول په کفر باندې را جمع شي نو د کافرو له به ما دومره سره زر او سپین زر ورکړي وی چې په کورونو کې وی چتونه او پړوی او کټونه او دا پرشونه دا به د سرو زرو د سپینو زرو وی نو د الله سره قیمت نشته دی ځکه هغوی باندې سمه راپراخه کړې ده او مؤمنان نو دوی له د ضرورت مطابق ورکوي. فامتعوه قلیلا دنیاوي فایدو ته الله لږې ویلي دي نو په دې کې بیا سوچ وکړه. ثم اضطره الى عذاب النار، یعنی زه به الله وی مجبوره کړم او محتاج به یې کړمه اور نو اضطره په معنی د مجبوره کولو دیکه کولو شړلو سره راځي او د دې تفصیل به وروستو راشي. بیا دا آیت نمبر 127 دا به انشاءالله د دې لفظي ترجمه خو شوې ده خو د دې وضاحت به انشاءالله سبا لکو چونکې زمونږ ټیم دې ټیم کې اختتام ته رسېدو والا دی نو دې لفظي ترجمې ته تاسو دوباره ګورئ. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ
الله رب العالمین فرمای کله چې وګرځاو منګه بیت الله شریف کعبه مثابة للناس زید را جمع کېدو د خلکو دپاره، زید ثواب د خلکو دپاره، او زید واپسی د خلکو، و امنن او زید امن، امنن په معنا د مأمن سره. واتخذو تاسو ونیسی دی ته به وویلی شي واتخذو ونیسی من مقام ابراهیم مقام ابراهیم مصلن زید منځه، وعهدنا او منګه حکم کړی او مضبوط حکم هم کړی ابراهیم علیه السلام ته او اسماعیل علیه السلام ته ان طهرا چې تاسو دواړه پاک ساتئ بیتی زما کور للطائفین دپاره د طواف کوونکو، والعاکفین او دپاره د اعتکاف کوونکو، والرکع السجود او دپاره د مونځ کوونکو چې څوک رکوع سجده کوي نو دا په مونځ کې کوي. وإذ قال ابراهیم کله چې ویل ابراهیم علیه السلام رب ای زما ربه اجعل هذا بلدا آمنا وګرځوه دا ښار د امن، ورزق اهله من الثمرات او خوراکونه او رزق ورکه. رزق کې یوازې خوراک نه دی ښه، په رزق کې کپړه هم ده، په رزق کې پیزار هم دی، بلکې د ضرورت چې دا څومره سامان دی دا استوګنې او د ژوند تېرولو دا ټول پکې راځي. نو په رزق کې ستا کمره هم راځي او په رزق کې ستا کور هم راځي، هوټل هم پکې راځي. نو په بیت الله شریف کې دا ټول انتظامات شته، هوټل هم پکې شته دی، کمرې هم پکې شته دی، یخې ګرمې اوبه هم پکې شته دی، زمزم هم پکې شته دی، او نور خوراکونه هم پکې شته دی، او کپړه پیزار ور یو شی. ورزق اهله رزق ورکه دی اوسیدونکو ته من الثمرات د میوو، من آمن منهم چا چې ایمان راوړی د دوی نه، مؤمنانو ته پکې ورکه په الله باندې او په ورځ د آخرت. قال نو الله رب العالمین ورته وفرمایل ومن کفر فامتعه قلیلا چا چې کفر کړی دی نو پیدې به ورله ورکم لګي، ثم استره بیا به راکاږم مجبوره به کم الی عذاب النار هغه عذاب د اور ته، وبئس المصیر او ډېر بد ځای د ورتلو دی. په دې ځای باندې نننی زموږ درس اختتام ته رسي. دعا وکئ. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله ستا د کتاب ستا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیث ستا د دین پوهه موږ له راک، الله د عمل توفیق پرې راکړه، نورو ته د رسولو توفیق موږ له راکړه، او ستا د دین خادمان هم الله جوړ کړه، زړونه هم پرې الله صفا کړه، مشکلات او پریشانونه هم وساته او ګناهونه هم الله معاف کړه. زمونږ چې څومره اوریدونکي دي الله ټول مشکلات یې حل کړه، پریشانۍ یې ختمې کړه، د بیمارو نه یې وسات، الله زمونږ مردگان وبخه، او الله زنکدن قبر آخرت دې مرحلو کې هم کامیاب کړه، د ذلت او رسوایۍ نه هم پکې وسات، او الله د حوض کوثر اوبه هم ستا د حبیب د لاسونه نصیب کړه، او په آخره کې هم الله دا کلمه په ژبه کړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله.